أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من د قرآن کریم د تدبر او د پوهې د پاره اصول او مبادی بیانول. اول منگا اسماء د قرآن کریم، تعریف د قرآن کریم او حکمت د نزول د قرآن کریم بیان کرو. یو آیت کے سوچ کے نتبگوری چی دے کے حکمت نزول دا قرآن بیانی کا تعریف دا قرآن کئی کدانی نبیا دا سوچ کے چی دے کے خطاب دا چا سرخو نکئی کہ خطاب کئی نزدو ڈالو کے دیوی سربکئی، یو منقاد او دویم غیر منقاد، یا بتابدارو سر خطاب کئی یا باوچا سر خطاب کئی چاہد اللہ نافرمان دی اللہ منقاد ندی. کہ غیر منقادی نو غسلور ڈلیوی نو تبگوری چل کمی اوی ڈلی سر خطاب کئی. نو آیاو ڈلو مشرکین، دویم ڈلو اہل الکتاب، اچھا دوئی سیو یہود او نصارا. یہود دویم ڈلا، نصارا دویم ڈلا، سلورم ڈلو منافقین. دامن یو ڈلا دا اہل تفصیل کو مشرکین چاہتا ہوئی نمونوی شرک وی برخی اویسیتا. مشرک آغا چاہتوی چاہد اللہ سربلسو کی صدار گرزئی بذات اللہ کی یا صفات دا اللہ کی. دا شرک دو قسم ہو، یو شرک اعتقادی او دویم شرک فعلی. شرک اعتقادی سلور قسمون ہو، شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعاء او فی العبادت. شرک فعلی داغی دو معظم قسمونو، یو تحریم دا ما احلہ اللہ او دویم تحلیل دا ما حرمہ اللہ. چه اللہ یو شے حلال گردو لئی او تی حرام گردے نو دا دا شرک فعلی نا دے. یا اللہ یو شے حرام گردو لئی او تی حلال گردے نو داون دا قسم دا شرک فعلی نا دے. تفسیر با بیا کرو. بیا منگوی مشرکین سالور قسماؤں. یو آغا مشرکینو چغی نیکان بندگان دا اللہ سرائی صدار گردو لیو. دویم آغا چغا مشرکین بالملائکہ چغی ملائک دا اللہ سرائی صدار گردو لیو. دریم مشرکین بالجن آغا مشرکین چغی جنات پیریان دا اللہ سرائی صدار گردو لیو. سالورم قسمو مشرکین بالکواکب آغا مشرکین چغی نورس بما استوری دا اللہ سرائی صدار گردو لیو. من اغا طول ذکر کر اغا اقسام دا شرکم ذکر کر او پاگی آیاتون دا قرآن پیش کر. چی مثلا دی آیات کی رد دے دا شرک دا کم قسم دا شرک رد دے دا شرک اعتقادی. شرک اعتقادی کی دا کم قسم رد دے دا شرک فی العلم. پا کم قسم دا مشرکین رد کئی ومشرکین بالعباد صالحین. در سیرو یو مثال منگا پیش کر
مشت نمونه خروار بیا موږ دا مشرکین او موحدین دوی اتفاق پسکیو او دوی اختلاف پسکیو دانه چې مشرکانو د سر نه خدای نه مانه موحدان خدای مانه نه اتفاق پدې کې چې الله خالق دی مشرکانو منل خالق الله دی مؤمنانو منل الله رازق دی دوارو منل الله بارانونو ورای دوارو منل لولو کارونو الله کوي دوارو منل مؤمنانو منل مشرکانو منل مؤمنانو مزنا کول مشرکانو مزنا کول مؤمنانو مهجنا کول مشرکانو مهجنا کول پدې ارسو کې اتفاقو اختلاف صرف په یو مسله دوه کې لکه مشرکین چاوي چې دا موږ چې را مدد کوو نو دوی زمونږ سوال الله ته پیش کوي موږ واره خلک یو الله ډېر لوی ذات دی موږ هغه ته نشو رسېدی نو موږ له واسطه پکار ده څنګه چې جج له سړی وکیل ګوري نو دا زمونږ واسطه ده موږ دی ته وایو او د دوی سوال الله کته نه ورغوي ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله ممکن د سوره یونس آیت نمبر 18 او د سوره زمر آیت نمبر 3 پیش کړو چاوی چې نه دا وارو کارونه الله دې تسپارلي دي دای زمونږ حاجت پوره کوي زمون کار کوي دای ته الله دا اختیار ورکړی دی دا د برخې خاوندان دي نیازولی دي نو چاله د بازو ذمہداری ورکړی دا چاله د طبي ورکړی دا چاله د سرخوږي ورکړی دا چاله د اولاد ورکړی دا نو دا زمونږ حاجت پوره کوي دا زمونږ الہ دي الہ الہ چاته وي پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ الفتح الربانی والفیض الرحمانی داغ مجالس دی پاغی کے اتا او یایم صفحہ کے صفحہ 78 کے اغمانا کئی وی الہ کل ما تعتمد علیہ فهو الہو کا وکل شئن تخاف منه وترجوه فهو الہو کا هر هغه شی چې ته نه یاره د خدای توپ کې نو هغه ستا الہ دی هر هغه شی چې ته تمه د خدای توپ کې نو هغه ستا الہ دی هر هغه شی چې ته ورسره مینه د خدای توپ کې نو هغه ستا الہ دی یاره تمه مینه دا دوه قسمه ده یو یرا تم مینا بظاہری اسباب دا د بندیانو مطابق لکه یرا د وسلینا ټوپکنا تماچینا حاکمنا دا بظاہری اسباب دا او دا جائز دا ټوپک د تیاریږي تماچا د تیاریږي چا تونی ولا نو دا خدای توپ ته تاسو نه ویل دا بظاہری اسباب دي یو یره د خدای توب دا چې ته ویني ګورې نه اسباب نشته او ته وای مال نقصان راکړي ټکر راکړي عذاب را باندې راولي دا یره د خدای توب دا لکه ته وای بابا په ما باندې کټړې د شپې چې زه د بابا د زیارت نه سوا خرارم یا بوټه راړم نو کټ را باندې دا یره د خدای توب دا دا بغیر د الله نه بل چانه ناجایز ده تما دو قسمه ده یو تما بظاهری اسبابو مولا دې ته تما کې چې سبب براته وي مولا دې ته تما کې چې کتاب براله راکی جایز ده یو تما بغیر د ظاهری اسبابو ده ویني ګورې نه او ته
تمه کې چې مال به اولاد راکړي ته دې تمه کې چې مال به خیر راکړي دا تمه د خدای توب ده دا بغیر د الله نه بل چا نه ناروا ده او که دې تمه د مخلوق د دره پرېښوه بادشاهي د مبارک شکل ګټای هغه تمه د خدای توب ده که دې تمه د مخلوق د دره پرېښوه بادشاهي د مبارک شکل ګټای نو هغه تمه د خدای توب ده مینه دغسې دوه قسمه ده یو مینه په ظاهري اسبابو د بندیانو مناسبو لکه مینه کې د خپل استاد سره مینه کې د خپل پلار سره مینه کې د خپل بچی سره مینه کې د خپل ښځې سره دا مینه د بندګیرای ده یو مینه د خدای توب چې مینه په دې خیال کوم چې هغه رانه رضا شي او مال خیر راکړي او مال فایده راکړي یا د نقصان نه عذاب نه وي بچ کړي دا مینه د خدای توب ده بل چا نه ناروا ده نو کل ما تعتمد علیه فهو الهک وكل شيء تخاف منه وترجوه فهو الهك قلبك لا يوافق لسانك پیرانو پیر وی زرد جب سرنو برابر قل الله اکبر الف مرة بقلبك ومرة بلسانك تخلید اند زرزل الله اکبر تزرکی ہوایا اپخلی یوزل ہوایا دانا چه پخلی ہوائے تزرکی دی اللہ اکبر نیشتے نچلدنا پا الوحیت کی وا پا خالقیت کی نوا چه خالق اللہ الوحیت کی جگہ ہوا چه مشرکین الہ واحد نمانو اغوی حاجت پورا کون کی یو اللہ ندے حاجت پورا کون کی نور امشتا دا همشتا کی خبر روانا شویوا لگا سورہ صافات پیزه دیر سمیاتو گو رئی سورہ صافات آیت نمبر 35 جگر پا الوحیت کی وا چکل مجرمین جہنم تاور زئی نو اللہ انا کذالک نفعل بالمجرمین من دا مجرمانو سر تغسی چل کو نبیائی وجہ وئی انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویدئی کلاچ بویل شدوتا لا الہ الا اللہ نیشت حاجت سر کونگے بغیر اللہ نا یہ اللہ حاجتون سر کئی دابری وطوئے انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون یستکبرون خبر دو اینا لکانا انہم کانو اذا قیل لهم ودئی کلاچ بویل شدوتا لا الہ الا اللہ نیشت حاجت سر کونگے بغیر دی اللہ نا یستکبرون اوڑی در بغیر مسلینا زان دے رگرد دی مسلینا ویقولون اینا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون او دی بغیر اینا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون آمنگا پرید اختر مددگارانا وجہ وینا دے او شاعر لے ومینا پیغمبر تے شاعر وی پیغمبر تے لیونی وی لیکن یہ جو مرزای خبر نکولا کانا چودائی جو مرزای خبر نکیے نو شاعر بدلتا ہوئی لیونی بدلتا ہوئی پاگل بدلتا ہوئی نو دیتا مگر چه خلق براتا لیونی ہوئی یرا خلق براتا بدر علی ہوئی دی کانا تخبل کار دیا مرا تبلتا مگورا وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ
او دوی آمونگا پریز خلمزگارانا دو وجه و وینا ویو شاعر لیونینا دا شاعر دا لیونی دے منتوی آلحتنا چه زمانگ آلحا منگا پریدو آلحتنا وی دارنگی سورہ زمر آیت نمبر 45 دروشتم ستارہ سلیوشتم ستارہ دوین مخلے آیت نمبر 45 پیسر ویخدن وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کلا چراغشی اللہ یکی آوازے وحدہو یکی آوازے داویلشی چیو اللہ دے مددگار سلیوشتمی ستارے دوین مخ پنجی سال اختمیات وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کلا چراغشی اللہ یکی آوازے داویلشی چیو اللہ دے مددگار یا اللہ دے حاجت روا اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ نتنشی زون را کسانو چغی ایمان نرار پاخرت چقیامت دمنین زر تنشی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کلا چراغ دیشی ہے کسان چکیدہ اللہ نے رامدت کئیو اذا هم یستبشرون سات بنزیری علی خوشحال کی گی دعوی چیو اللہ دے مددگار یو اللہ دے حاجت روا نگوی ظلت تنگی اوری راوی پہ میراب کے اور میرے نبلا مسئلہ نبر دمارا پر پیانو منبر کې نه نو بابا سره شي کوله سبله مسله نه درځي بنیر کې د تقریر کو په خوا تقریبا 15 کاله مخکې نو ما مسله توحید شروع کړې و یو سره را پاسې تماچه لاس کې نیولې و ما ته بس کوم دا بل کار دشته کنه زیارت پسې اړم نو ما ورته وایم کاکا زه مسله بیانوم نو که مولای زالکو ما هغه وخت کې ما که مولای نو راوله ما سره د خبرې وکړي او که د تماچې او ټوپک خبره کې نو د جومات نه چې زه بهر شم بیا زه پښتون نو بیا ته ودرېږه نو زه به درته چلو ښیم د ویشتو تاله چل داسې نه درځم چې ماله راځي او وځه ما چې ما وځه د جومات کې غوبل شو والټه کول شروع شو یو ملګری هغه رامنډه کړه ما سره منبر سره ودرېد جرمنی تماچه ورڅخه وه زما خیال دا و چې ګینې دې ما پسې راغی نو چې ما هغه ته لاسکونه روزي ملګری یم ما ښه جنگ جوړ شو ټیلې ګاسې شروع شو ما خپل بیان کو هغه مو سړی بار ووتو په ټیلو مې لو خلکو څه د هغه ملګري شو څه زمونږ ملګري شو تقریبا 2 میاشتې بعد دوره شروع کېده دوره شروع شوه درېمه څلورمه ورځ باندې داسې دویم صف کې یو هلک ناست و ما ته وایي چې زه دې وپېژندم ما نه وی زه چې د بونیر یم ما ښه وی د هغه میا صاحب زی یم ما کوم میا صاحب ویله تا پسې چې تماچه راغستې وه نو ما لکه ته څنګه راغلې پلار خو دې ما پسې تماچه راغستې وه ته در وی ماسخوتن چې کور ته د تقریر نه پس لړو سهار مې پلار پاسې وی غلی و مونږ ورته وی چې ولې وی ما ته وی چې ته سبق لځې ما یو زه طالب وم وی چې ګوره که سبق وایې نو د هغه مولا نه به وایې د هغه چې نر مولا دی د نه مولا نه به نه وایې وی زه هغه رالېږلی یم ما ښه وی هغه رالېږلی یم چې بس هغه ساعت یې خو جنګ وکړ خو وروستو بیا ستا ملګری دی ما ته وی چې درس له بهالتې ځې امازو ګړی کې مې تقریر کو
نو بیان شروع دی کی چاپیر خلق را لردازی شوی چاپیر ډزې کولې ما بیان کو نو ما په لوډ سپیکر ورته ویل ما اوښان په ډمامو نه یېرېږي زه چې د کور راتلم نو زما دا عقیده وه چې یا به ژوندی راځم یا به مړ راځم ما د شیخ القرآن میشن په سار اغستی دی دې باندې ما نشي یارولی نو بس هغه ډزې مزې بس شوې اوس پکې زموږ بلا ملګري دي چې مسله د توحید بیانې نو زړه یې تنګ شي او چې کله ته وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کله چې هلکې شي الله یکي اوازې تنګ شي زړونه دا کسانو چې هغوی ایمان نه راړي په آخرت مسله د توحید بیانې نو د زړه به تنګي او چې کله وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کله چې هرګې شي هغه کسان چې بې د الله نه را مدد کوي ناڅاپه دوی خوشحاله کېږي چې دا وایي معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری دا وایي چې لوی ځوان د 1200 کالو بیړه رایسته ده دا وایي شمس تبریز بابا نور را کوچ کړو په ملتان نو دی وای واه 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 یو ډېر خپل مسله بیان کړه ډېر خوشاله شي وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کله چې هرګې شي هغه کسان چې بې د الله نه را مدد کوي ناڅاپه د زیری علي خوشاله کېږي وهو کرامات بیان کړو ایته بیا کرامات وایو دارنګه سورې بنی اسرائیل شپږ څلوېښتم آیات وګورئ سورې بنی اسرائیل آیت نمبر 46 شپږ څلوېښتم آیات شپږ څلوېښتم آیات سورة بني إسرائيل وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا کلا چیاد کی تستارب لرا قرآن کی آوازی ولوا على أدبارهم نفورا واوڑی دی بشاگانو باندی نفرت کن کی دی مسلینا واللہو علا ادبارهم نفورا واوڑی دی بشاگانو باندی نفرت کن کی دی مسلینا چه داوائی چه یو اللہ دی مددگار یو اللہ دی حاجت روا دی مسلینا اعراض کئی دی مسلینا اوڑی دارنگی سورہ فرقان یو سلویختم آیات 41 یو سلویختم آیات سورہ فرقان وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا کلا چوینی تا ننوی دی تا لرا مگر پٹوکو باندے چتاوینی نو تا پوری ٹوکی مسخری کئی تا پوری با ٹوکی مسخری کئی او سبوئی احاد اللذی عبس اللہ رسولا آیتا دیا سڑے چلے گلے اللہ پیغمبر چتاوینی نو تا پوری ٹوکی کئی مسخری در پوری کئی وی دا دیا گا چه اللہ پیغمبر لے گلے دے اگر دا دے وے تا تا بگوتا نیسی دا دے گا اگر دا دے تا بیا دئیو احاذ اللذی باس اللہ رسولا ان کادا لیذلنا عن آلہتنا ان کادا لیذلنا عن آلہتنا قریب دے چڑونو منگا زمند مددگارانونا آلہتنا ہوئی
دکا آلہی نیولو ان کادا لیضلنا عن آلہتنا قریب دے چارولی منلا زمند مددگاراننا لولا ان صبرنا علیہا کمنگا نوک لکشوی پدے کمنگا نوک لکشوی نمنگا ارولیو ہوا خلچ منگا کلکشو دغاقتو رے کروا ان کادا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا کمنگا نوک لکشوی پدے وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا زرد چدی بپوشی کلچ وینی عذاب من اضل سبیلا چسو گمراہ دے صحیح لارنا دنیا کے پتہ ہونے لگی دیوے ڈوبا دا ڈوبا بزینا ڈوبا دا خکارتا دوزی یو ضرب پتہ لگی پتہ بو لگی من اضل سبیلا آغا سوگا چا خطاو دے صحیح لارنا دارنگی سورة الاعراف آیت نمبر 70 اویایم جگڑا پا الوحیت کے وا چه موحدین وی الہ حاجت روا یو دے مشرکین وی آلہا و حاجت رواحان بغیر دا اللہ نا نورم شتا جگڑا پا دے کے وا سورہ اعراف آیت نمبر 70 حضرت حود توئی قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ويدي آرالی تمنتا دل پارا چه عبادتو کدا اللہ یکی آوازی دیو اللہ عبادتو کو دل رالی چه منتوا یو اللہ حجت روا دے دیو اللہ نو غوری دیو اللہ عبادتو کو قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا او پریدم لگا چیز منگا مشرانو عبادت کو من دا پلار نکا طریقہ پریدو زمن پلار نکا بولت للا فاتنا بما تعیدنا ان کنتا من صادقین راڑا من تاغا عذاب چیتا منگا داغینا یرے ان کنتا من صادقین گئی تدرشدنونا عذاب راڑا خمن الہ نور یو نمنو دا نور محاجت رواحان دی زمان مشرانو واللتلل زمان مشرانو بدا کولو لغل پا غلطو دارنگی سورہ مومن آیت نمبر 12 دولسمو گو رئی سورہ مومن آیت نمبر 12 مخنا دی بوئی قالوا ربنا امتنا سنتين وحيتنا سنتين ذالکم بأنه اذا دوی اللہ وحده کفرتم دارنگی بیئی تاسو شانداد کلاچ براو بلشا اللہ یکی آوازی کفرتم نتاسو با انکار کود دی مسلینا چدا بوئیلشو چیو اللہ دی مددگار یو اللہ دے حاجت روا کفرتم نتاسب انکار کو دو مسلینا سورہ مومن آیت نمبر 12 ذالکم بیانہو اذا دوئی اللہ وحدہو کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا کدا اللہ سروا بلسو کسے دارو گردولشو نتاسب من فالحکم للہ العلی الكبیر نفیصلن اللہ دی اللہ اچھتاولو ذات لدا تاسو دی مسئلین انکار کریو تاسو نمن اللہ دارنگی سورہ حود آیت نمبر 53 سورہ حود آیت نمبر 53 جگڑا پا وحدانیت کی وا الوحیت کی وا چی مشرکین الہ حاجت روا یو اللہ ندے اور موحدین وی نا الہ او حاجت سرکول والا یو اللہ دے
حضرت هود علیہ السلام مسئلہ بیان کا نقوم وتوی قالوا یا هود ما جئتنا ببینات وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک ویدیوا هودا یا هود ما جئتنا ببینات وهودا نیراغ لمنتب دلیل او تصور دلائل پیش کر او سره دا آغین اغتا تا دلیل ندر آوری اباد ملک دا غی دیرکای ملک دے خیستا ملک دے پا عربو کے خلناک ملک اغا دا حضرت هود او دا حضرت ایوب علیہ السلامو اغا دوار زائن ما قتلی دی او دا حضرت هود علیہ السلام قبر اغا ما قتلی ډیرکای دا شنه ډیرکای او پای کې هغه خبر دی او ځای کې هغه مسله بیان کړو قوم وتوی قالوا یا هود ما جئتنا ببینات ویدیوا هودان راغلم دلیل وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک او نیمگا پی حدنگی خپل مددگاران ستاوینا دا وجنا آلہتنا وی وما نحنو لکا بمؤمنین او نیمگا ستا خبر لمنون کی ستا خبر من نمنو ان نقولو اللہ تراک بعض آلہتنا بسوء او منگا نورسنو آیو مگرو برسی گیتا تا بعض آلہت منگا ببادائی هودا مکاو گورو ٹکرا ودرو کی نقصان بدرتا ہو رسوی رسوم وی نچیر ملنگانو ملنگ سر مچیرا هودا نقصان بدرو کی ام نقولو اللہ تراک بعض آلہتنا بسوء منگا نور سنو آیو مگر ورسی گیتا تا بعض آلہت زمانگا ببادائی وہودا ٹکر بدر کی نقصان بدر رسی قال انی وشہد اللہ وشہدو انی بری مما تشرکون من دونی فکیدونی جميعا ثم لا تنظرون هود علیہ السلام ورطو ایزا اللہ گواہ کن تاسم گواہ شئی زبی زارم داغن چه تاسو دا اللہ سرائی صدار گرزوی او زی زما د مرگ بندوبستو کئی ٹولی او زای شئی مولتو مراکوی لاسو مزاق دی دا دا نرانو مسئلہ وا دا دا نامردو نوا چه ستا تمی نتبس مسئلہ ہوگی ستا تم را لالک تی تا مسئلہ نشی کولی پا دی کی بدار سے ندانگی فکیدونی جمیعان ثم لا تنظرون زما د مرگ بندوبستو کئی ٹول او بیا مالا محلت مراکوی لاسو مزاد جگڑ پا الوحیت کیوا او دا انبیاء علیہ السلام دیر زور سر دا مسئلہ بیان کروا پر زمانت جاہلیت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مخ کی او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا رستو دی توی زمانت جاہلیت په دغه دور کې انبیاء تقریبا 600 کال ندی راغلي او په دغه دور کې هم الله حق پرس به پیدا کول او غي بعد الله توحید بیانو په دغه میانس کې تقریبا سلیمی شک پرس داسې تیر شوی دي چای مسله توحید بیان کړی دا یو پاری کې زید بن عمرو بن نفیل چې نبی علیہ السلام دا حضرت عمر ماما کې ده نبی علیہ السلام یو صحابی نے تاسو د تعالی دله او رأیتو وقد ادمی وجهه ما دله چې په مخ ویني را رواني وي خلق وقت وشته او مسله توحید بیانولا هغه ربنا واحدنا مل فربين الدين اذا تقسمت الامور ايو ربنا لبدل راكي یا غدیر ربان کله چې کارونه تقسیمیږي
فكت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير ما غلات عزى طول پر خدلا او دادا عقل من سری کار دے فلا عزى ازور ولبنتيها ولا سنن بني غنم ازور نو زارا مدد کوم او نداغی اغا لنا ند بني غنم غبوتان والله بلن ازور وكان ربا لنا في الدهر يفعل من سويرو او ناغا حبول را مدد کوم کلچی ولوکی اوما ناپوی اوما نما کری دی د شعراو چونکه د عربو مزاج د شعر و شاعرایو فصاحت او بلاغت دا غیو نو کله کله غی با د یو بل سره مقابله کولی لکه یو شاعر بل ته وایو فسوف ترى اذا انكشف الغبار فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار کله چې ګرد غبار چچی تبونی چې ته اسمان دي سور او که ته خر باندې سور څه مطلب کله چې حالات سم شي نو پته به درته ولګي چې ته په صحیح عقیده روان وي او که ته په غلطه عقیده باندې روان وي داسې یو راغلی زمانه د جاهلیت کې او پاگه خپل درگاه بوت بانده اگه حلوه پراتی خوراکی خوده ده چه اگه تینا روان شده ده نلومبان واغه اگه اتنا اگه خوڑل او بیا خپل چه تا کنو بوله پیو کرل دیو تا گوری چه کلا اگه پی بول اکرل نو ده حیران چنده وی رب یبولو صالبانو براسی لقد حان من بالت علیه صالبو آیا آغا سو زمارت کی دیشی چنون بڑا پی بول کئیو دارگیب تا یقیناً دا دیر کمزور دے آغا سو گر چنون بڑا پی بول کئیو فلو کان ربن کان یمنو نفسو فلو کان ربن کان یمنو نفسو فلا خیر فی رب فاته المطالبو که دے رب دے حاجت رواری دے بزان بچ کرو زان نشی بچ کرو او مالا با کارون کئی مالا با کار سر ترسائی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ راغلو او غزائی پریکولا اغونا او من جور دو دور دوئی غزا حملو کپی غزا شدی شدتا اللہ تکذبی علا خالد القل خمار و شمری پل پڑو و توبرو صادر و توبرزو او مٹی و بلی و تراکا دا و املا پیو کا کتا خالد من نکنو زلیل بشی حضرت خالد و تودری دا وی اعوذا کفرانک لا سبحانک انی رئیت اللہ قد احانکی اوزا ما پا اللہ یقین دے چه نن بدی زلیل کئی نن بدی رسوا کئی او چهره پریکولا داغینا یو ببرسر خزر آواتا حضرت خالد حمله کولا او حضرت خالد او آلا پتورا نو دو زائی اکڑا نبی علیہ السلام دیوی جان توها حممتن یخم اکڑا سکارم اکڑا نبی علیہ السلام داغا پیرائی وان چه دی که بناستا و خلق بے گمرا کول خلق بے دوکا کولو دارنگی نهم یو درگاوا چاگی تا دی وراتلن او پاگی باندی و نظر و منفتا پیش کولا گڑان و پیسان دی و تراؤستلو یو تن راغل اغوی زہابتو الہ نومن لیازبہ اندہو اطیرتا نسکن کاللذی کنتو افعلو زنهم لرالما چه دسخا گڑ پیش کما اڈیزا پیش کما اکیراغا چه دیو پیش کولو فقلت لنفسی نراجات اقلها احاظا الہون ابکم لیس یاخلو نمازان سر سوچو گو چه دا زما الہ دے چه دا کیا غلوم نشتے
أبيت فدين اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل زي إنكار قوم دا هرسنا مگر إنكار نقوم دا إلهنا چاگر آسمانو زمکو إله دے داغنا إنكار نقوما او دے طولنا إنكار قوما زکیت إنكارو کو چلو دا پنوم زن نظر ورقوم منفتا ورقوما ابن اسحاق ذکر کئی یو سڑیو عمر بن الجموح عمر بن الجموح آگا سڑیو بیا چاگا بیا پا جنگ احزاب کی شہید شوئے او پا جنگ یہود کی شہید شوئے او بیا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی سیلاب راگے زمکی اوڑا نوچ زمکی اوڑا نو دا عمر بن جموح چه کمزای کی خانکو نو اغا کمبری اوڑا نو اغا اخکارا شو او چه دا اغا بدن را اخکارا شو نو دا اغا بدن نا آغا سی تازوی نروانا وا الان کی منیانس کی دیر وقت تیر شو دا حضرت ابو بکر خلافت تیر شو دا حضرت عمر تیر شو دا حضرت عثمان خلافتو او دا اغا بدن نا آغا سی تازوی نروانا وا او بدن تازو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکو دشپیر اگر اویست او بیا یو پت زائی کی خاک کر چشاتا پتا انہوں لگی حبن الجموع دو بنی سلمہ قبیل سردارو او دیر شریف سڑیو اغزان لرگینا یو بود جوڑ کرے او دا نیک باندہ شکل او دانی عبادت دیکھو نو آغا باغا بود کی خود دل قبیلی یو دو زوانانو چغی ایمان راڑو اغی مسلمانان شو یو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ ابن جبل چغی دیر فقی او دیر پویا او دیر خیارو یو اغاو او آداسی سریو چه کلو صحابو اختلاف بے و مسئلہ کی راوے نو آغتا بے پیش کرا نو آغبا چه سووی لگا رایوی زدمش ترانما او ما اکتل دیرش کسان صحابہ ناستی مشران کسان فیضا فیهم ناسا بپائی گی او زوانو شابون اکھل لینانی براق سمایا چراغت تکی تورس درگے وے او تک سپین غاخونی ہو او زوان علکو یو مسئلہ ورالا دی باری او خبل دلیل وے نو اغتا بے پیش کرا نو چاگبا کما خبر اوکڑا نو پولو با منلا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بلداوے زیو دی ایمان رارو دی وسو اوکڑلو دشپی بلارل عمر بن جموع اغا بود چکمو دلرگی نو اغا بیرا اوچت کن نو اغا بیرارم چتا پا دیران دیر گردو گندگای کی دیر گردو صحابه چه دیرا پاسه ده دیبا گرزیده اغا خپل بود پسی چه زاغا پیدا کم چه سشو کم پالا تلیده نو چه بلانو یاو پا دیران کی پروتو یاو چتا گندگای کی پروتو د بازار زرا غولام بو سپا به کاو بیا بیا راړ بیا به خپل ځای کې خود بل بیا دا غس چالو شو یو ورځ د کې خود او دوته غاړه کې تور ځوان دا کړه هغه خپل بوتا چې دا تور د درسخه یو د څوک دی خواله رالو نو چې سر ته قلم کې تورې ولا غاړه کې روان دا کړه دا او ته وی فإن كان فيك خير فانتنی هذا سیف معاک کتا کی خیری نو پدی تورا چراتا سخلا پدی بزان بچ کے سہار لا چه دو قتل تورا میشتے ہو آگا بود چرے نو آگا چاوڑے امدائی ہوڑے ہو نو آگئی سارے مرس پہ تاڑلے ہو نو مرس پہ ور سارے تاڑلے ہو ادوارے کوئی تا ورزوڑی ہو تورے تے ہوڑے ہوا او داغا بود سره مرس پی تړلې او کوی ته ورغولې او دې ګرځي ورپسې چې زما یې لاس شو
بندغار کویه ده چوی قتل پایی که دا بود پروت ده او اغا مرس بے ورسر پروت ده وی والله لو كنت إلها لم تكن والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وستبير في قرني قسم بخلائی کتا الہ تا اس پہ بپیاو کوئی کنوئی پراتا وفل ملقا کا الہ مستدرن الان فتشنا کانسو الحینی حلاکت دیا غچالا چتا تا الہ وئی اوستانی جور گرزی ما خوستارا بدحال لدا الحمدللہ العلی ذل منانی الواحب الرزاق الدیان الدینی داغا اللہ حمد نواما چغد احسانون خاون دے والذی انقذ داغا اللہ حمد نواما والذی انقذنی من قبل ان اکون فی ظلمت قبر مرتحینی داغا اللہ حمد نواما چیزے بچ کما مخی داغینا چیزے پاگا تورو تیارو دا قبر کے پروتو ما داغینے بچ کم زداغا اللہ حمد نوام او بیا راوی ایمان راڑو دارنگی دا حرد مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی اللہ بوتو دے وغا ماتیو چاہے مات کے خلق توئی شدال ابن عرض جشمی دغا مقباندی اولارو نوغوئی لا تنصر اللہ تئن اللہ مہلکوها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر ودلات امداد منن مکوئی سنگ با امداد ستاسو کیا غسوک چغد زان بدل نشیغستے ان اللتی حرقت بالنار فاشتغلت ولم تقاتل لدہ جاریا حدرو اگا اوری پی بلکا ویس وزو داگی چا مقابلہ وکڑا آگئی توئی ان الرسول متى ينزل بصحتكم ان الرسول متى ينزل بصحتكم يظن وليس بها من اهلها بشر کلچ پیغمبر ستاسو پغولی باندې راشي تاسو باندې حمله وکي بیا به مخه سوک نشي راتلی د ایمان راړیو الله دې په رحمتونو ولېږي مقابله یې کړو د شرک نصر د نصر مقابله کړو پاشار د اشعار مقابله کړو او په لاس وي د لاس مقابله کړو نن بیا راغل تراهم حول قبلتي موقوفا كما كفت هزيل ولا سوائی ویني بدای لرا چلی خپل قبله نه چا پیره توافونه کوي اعتکاف کوي كما كفت هزيل ولا سوائی سنج هزيل قبل سوان توافونه کولا تزل جنابه سرعالده اطائر من ذخائر كل رائی او د څنګه چې راغی په نوم نظر او منښت پیش کولې ننو ماغه سم منښت شروع دي نظرونه او منښت او طوافونه ننو خبرونه شروع دي اعادوا بها مانا سواي ومثله يغوص ويعوق بئس ذلك من ودي بیا رالل دی یغوص و یعوق نطوافونه کوي وكم نهروا في سويها من نحيرة وإلت لغير الله جهلا على مدي او بیا دا آغین چاپیرا حلالی کئی او غمی پیش کئی وكم طائف عند القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي او بیا دا قبرون چاپیرا گرزی او دا آغی خزیخ کلی بیارم دی آغا سے بیارا للو حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة قیامت باو ندری گی چداغین مخبا حتی تطرب نساء دوس حول ذل خلیصہ چد دوس قبیلے خزے ذل خلیصہ زیارت نمچاپی را کناٹی را پئی بیا باغا حالت آغا ٹی غاٹی خزے ہوئی بیا باغی چاپی رگل نن دو کو گورا پسند او په پنجاب کې بیا زیارتونه آباد دي
او توافونه کیږي او د هغې نه چاپېره ګرځي دا خو الله د شیخ القرآن باندې رحمتونه ولیږي چې پښتانه آزاد کړو انقلاب ذهني راوستو انقلاب د عقیدې راوستو دا چا کړی دي دا آسان کار نو نن شرک د هغې بیخ په دې ملک کې ووتو او د پښتونخوا نه چې وباسي دا وګوره نو هغه شرکیات شروع وي چې عقل به ورته حیران پاتې شي او دا فرض دی چې وکړي د ایران الاوریه ناوریو دی په دې اخته شو هغه اصل مسله چې هغه الہ او حاجت روا یو دی بغیر د الله نه بل حاجت روا نشته هغه ته نه پاتې شو جګړه په الوهیت کې وه چې موحدون وی الہ حاجت روا یو دی مشرکین وی نه آلیه او حاجت پورا کون کی بغیر اللہ نا نور هم شتا دویمه ڈالا منگا غیر منقاد سلو ڈالی خیل ہوئی یو ڈالا و مشرکین او دا غی تفصیل منگا ہوگا دویمه ڈالا و الیهود یهود دا سوکو او دا دی مختصر کن دی تاریخ سو یهودیان دا یو ډله وه چې دوی وی حضرت موسی علیه السلام پیغمبر دی الله را لېږلی دی موږ د هغه پیروکار یو او موږ د هغه خبره منو موسی علیه السلام پیغمبر و الله را لېږلی و او هغه الله کتاب ورکړی چې د هغې نوم تورات اگر منگا منو ومن وایو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه اللہ راولی گا پخوانی دینونا منسوخ شو پخوانی کتابونا منسوخ شو یهود وی چنا منگ موسیٰ علیہ السلام پیروکاریو او زمن کتاب دے تورات چاگا اللہ را لے گلے منتا او منگا داغی باندے عمل کرو دا یهود دا ابراہیم علیہ السلام نرا روانو دا ابراہیم علیہ السلام زیر اسحاق علیہ السلام او بیا اسحاق علیہ السلام اغا پا شام کے اولاد نواتا راتل اللہ سے فلسطین تا دی راو رسیدل پا دی باندے دیر اتار چڑاو راغے خوب د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد په دې باندې بیا لوی زوال راغی لکه دای په تاسو شویو نو مدینه منوره کې زابادو نبی علیہ السلام هغه بنو نذیر بنو قریظه دا ویستل د مدینه نه او بیا دې په در کړل د هغه وخت نه راواله تر 1917 پورې یهود در پدرو تر دی وقتا پوری 1917 تر دی صدای در پدرو 1917 کی چکلا جنگ عظیم شراوی نو دی سلاو کرا او دی ہوئی برطانی حکومت منستاسو مرستا کهو مرورتیا کهو همون لیو مستقل ظاہر آکئی او بیا اگا فلسطین واغستا او باغ ځای کې بیا د منظم شو او بیا رواني او فساد ټول عمر کار د رواني او د فساد دی او د پخوانه دغه سره روان دي اعتراضونه شبهه نبی علیہ السلام چې کله مکه معظمه کې مدینه ته لانو تله نو دوی به د ارض نه د مدینې نه روانې کو نو کله به مکه والو توی تپوس ته نو کوي د ذوالقرنین او ذوالقرنین سره ذوالقرنین تپوس ته کوي تاسو کو کله به ورته تپوس ته نو کوي درو یسالونک عن الروح قل الروح من امر نو پاگی تپوس بے زایا تنبول بے کول او د نبی علیہ السلام خلاف خلق را کیارول و را پاسول چون نبی علیہ السلام مدینی تلال نو نبی علیہ السلام د مصلحت
په بنا باندې هغې سره معاهده وکړه چې د مدینې د حفاظت دپاره به موږ او تاسو یو یو او که څوک حمله کوي نو د هغه مقابله به کوو کله به بچ کوو نو دی ښه وکړل خو سره د هغې نه مشرکینو ته به وي صلاح ورته وکړئ راشئ په موږ در سره یو موږ به درته لار سمو موږ به دا کوو موږ به دا کوو بل طرف ته به د نبي علیه السلام په خپلو ملګرو کې ملګري پیدا کول نو د هر چا ملګرو کې خوند وي او نو په ښځه به یې والا بدنامه ولګوله په حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها منافقان او دا یهود د ملګري شو ناکاره مولیان او دا منافقان دا به ملګري شو کله به په نبي علیه السلام بدنامه لګوله دا وګوره چاندي ورته راجمع کېږي او ټول یې وخوړئ ومنهم من یلمزک فی الصدقات په نبي علیه السلام به الزام لګو په صدقاتو کې چې دا وګوره فلان ورته راجمع کېږي چاندي راجمع کېږي دا یې څه کړی او دا چاته خلک به یې ترې بددلا کول دا د دوی عادت او اصل بنیاد مشرت د بل چا مننه باید مونږ یو که نه بل چا ته پکې زه یم که نه بل چا ته هغه ته به نبي علیه السلام ته به مقابله کې خلک تیارول او د نبي علیه السلام خلاف به یې کو نه یې وعده وعده وه نه یې معاهده معاهده وه نه یې عهد عهدو خو بس موقع یې کتاو کوم هره موقع به د نبي علیه السلام خلاف کو دا ناپویه نو دا ښه پویه سره د پویې نه سره د علم نه خلاف یې کو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې وعده به یې وکړه هغه به ماتوله که څه خبره به وه د هره خبره په هغې کې به د نبي علیه السلام خلاف کو قرآن کریم د هغې رد کوي او د هغې رد وګوره او ته د دې زمانې سره واله نو تا ته به پته ولګي شاه ولی الله رحمت الله علیه وایي من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود څوک چې زموږ ملیانو کې ناکاره شو نو دکې بوی د یهودو راغی ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى څوک چې زموږ زبرګانو کې روان شو نو دکې بوی د نصاراو راغی دا نه چې پخوا یهودو اوس نشته پخوا نصارا اوس نشته پخوا مشرکان اوس نشته نو بیا پخوا مؤمنان وای اوس نشته کنه نه بیا نه نه د مؤمنانو آیاتونه د مؤمنانو بارکی دي هغه وخت کې هغه مصداق دی وخت کې ته مصداق د مشرکانو آیاتونه د مشرکانو بارکی هغه وخت کې هغه مصداق په دې زمانہ کې ته مشرک د یهودو او نصاراو بارکه آیاتونه هغه وخت کې هغه مصداقو هغه صفتونه چې نن چا کې راغلي نو هغه مصداق دي دا نه دی وایي آیاتونه په موږ چسپانئ په تا چسپان دي دا نه چې تا وایي زه چسپانو په تا چسپان دي تا کې خوی دغه راغلی دی دا نه چې هغه خو چې کله ته پرې پوهه شې په قرآن ته به پخپله بیا ګورې ته وایې دا خو یم دی پلانې مصداق دی فلانه مصداق دی ځکه علما وایي العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب مفسرین عبرت عموم د لفظ لري دا نه چې قرآن د نن څوارلس سوه کاله مخکې لاو او چې نن دی نو هغې لا نه دی او چې سبا دی نو هغې لا نه دی بیا دې څه له وایي نه قرآن درته یو صفت باندې رد وکړي دا صفت چې چا کې راغی که د مشرک صفت راغی مشرک دی که د یهودی صفت راغی یهودی دی که د نصاراو صفت راغی نصرانی دی که د منافق صفت راغی نو منافق دی او دا جدا خبره چې دی وایي دا یې زه یاد کړم بل وایي دا یې زه یاد کړم تا خو بس یو عام صفت وي او دا صفت چې چا کې دی هغې مصداق راغی لکه سوره بقره آیت نمبر 101 وګورئ
سورہ بقرہ آیت نمبر 101 یوصل یو ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون کله چراغ د پیغمبر د طرف د الله نه تصدیق کوونکو د هغه کتاب چې دوی څخه وو نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب ورغو یو ډلې دا کسان چې ورکړل شوی ورته کتاب سیورغو کتاب الله وراء ظهورهم دا الله کتاب رسول شاګانو نه کانهم لا يعلمون گویا که دین پویدل خپویدل زانی نا پویا کو دا اللہ کتاب شاعتا غرزو نبذو کتابک من وراء ظهورهم وتمسکو بزخارف الرزیانی ستا کتاب اللہ شاعتا غرزو وتمسکو بزخارف الرزیانی او باغ بیو دا خبر منگولی ولا گولی اسی هم قرآن شاعتا غرزولی دا دا اکابر خبری دی دا دا اکابر خبری دی اکابر داوی دی اکابر چه قرآن و سنت یو طرف تایی دا اکابر خبر بکویسی نبذو کتابک من وراء ظهورهم وتمسکو بزخارف العذیانی فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان علامہ ابن قیم وئی فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان علم آغا چه اللہ ویل دے پیغمبر ویل دے قرآن و سنت کی دے فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان صحابه ویل دے چاگا دے عرفان خاوندانو آغا علم دے اتاگا پریخو دے دی یهودو تورات ځان لبانا کړو او بیا د تورات 15 بابو بل باب وایو هغه سفر وی یو سفر تکوین چای کې مبدا د عالم ذکر کړو چې آدم علیہ السلام څنګه پیدا شو حضرت حوا ابراهیم اسحاق یوسف او دا غي احوال په کې ذکر کړو دیم سفر الخروج چای کې موسی علیہ السلام د فرعون د بنی اسرائیل تذکرہ وا دریم سفر الاحبار چې پای کې دا غي شریعت حرام او حلال دا غي تفصیل وو سالورم سفر العدد چای تعداد د اقوام د بنی اسرائیل او د مصر نه غي بیا څنګه وتلی و کوم خاطرو ا تاریخو پنځم سفر الاستثناء چې باغی کې احکام جزئیه دا غي ذکر کړو دا پنځه بابونو د تورات دای راو لګیدل نو دای په کې د ځان نه خبرې به وردر نه کولې او د خپل دنیا د ګټلو لپاره او د خپل فائدو لپاره سورہ بقرہ یو کمت آیات وګورئ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هلاکت دی هغه کسان الله چې لیکي کتاب په خپل لاس ځان نه لیکل پکې کوي ثم يقولون هذا من عند الله بیا وایي دا حکمونه طرف د الله نه دي
او دا ولی دا سکیو لیشترو بی ثمنا قلیلا دیر پارا چه ورکی بدے باندی دا دنیا لگا دنیا دا پارا دا کول زان نے بکی وردن کول خبرے ذکر داغی حفاظت ذمہ داری اللہ نو آغستے دو تورات ټول روان کو انجیل ټول روان جاړ کو ځان نه پکې خبره وردن نکړي د قران ذمہ داری حفاظت الله واغستنان نزل ذکر و انا له لحافظون هاي کې نشي کوله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا دل پارا چه ورکی پدے باندی واخلی پدے باندی دا دنیا لگا دین ذریعہ دا دنیا ہو گردو دین کی تحریفوں کو دا دنیا دا پارا آئے بدل کو فویل اللہم مما کتبت ایدیہم وویل اللہم مما یکسبون نو حلاکت دائی لرا دا وجداغین چلکلی دی لا سنو دائی وویل اللہم مما یکسبون او حلاکت دیلا دو وجداغین چی دی کئی دیو آیات کیوں گوری ویلن سو زلوی یو زل فویل للذین یکتبون الكتاب بی ایدیهم دویم زلوی فویل اللہم مما کتبت ایدیهم او بیاوی وویل اللہم مما یکسبون سو زلوی دریزالا ویلون 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 لکه زمانی دریدی ماضی حال و استقبال فویل اللہم مما کتبت ایدیهم وویل اللہم مما یکسبون ویلون 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 وپخوات تباشی ملا اسم تباشی ناکار ملا او بیابون تبای ناکار ملا تا دا خدای دین تباو برباد که خپل گیڑ دا پارا دا پیسو دا پارا دا مال دا پارا دا دولت دا پارا دا خدای دین دا بدنام که ویل اللہم مما کتبت ایدیهم وویل اللہم مما یکسبون حلاکت دی لرا دا وجداغینا چلکلی دی لا سنو دی او حلاکت دی لرا دا وجداغینا چی دی کولا دا دی خباستونا قرآن ذکر گئی یو پلیتی خود نوا کنا یو خباست داو دا خدای دین کی زیادہ دا زان نکو صرف دا گیڑے پارا صرف دا مال حاصلو لے پارا بل دا چا انبیاء علیہ السلام تبیوی تاسو درو گوائی انبیاء تبیوی تاسو درو جن یہ درو گوائی تلاویسو کسی تا تبیو نوئی ناکارا و پلیت ملا اگا تا تبیوی تا درو جنی تا تبیوی درو گوائی ملک درو جن درو گوائی نو دا ہوئی انبیاء تبیوی نو تبکی لاسو کسی تا تبیو نوئی دا نسل پلیت تے نسل کا مسل دے آتا وہی تا کنا نو وہی دی انبیاء تے ویلو انبیاء تے وی تاسو درو گوائی سورہ آل عمران 93 نمبر آیاتو گو رئی سورہ آل عمران کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين وګورا پان بیا و درو جوړول وی حضرت پان بیا له مسلمان درو جوړول یو ګورای په ځان باندې وحی حرام کړی او کنا حرام کړی خدای د ځان جوړ قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين راړی تورات قل ولیا غلا کتا سرشتیا ولی پان بیاو باندی درو جوڑو
کله به د آیاتونو نه انکار کو د خدای د کتاب نه منکر شو د خدای د آیاتونو به انکار کو او صرف انکار نه انبیاء به وجل هغه صرفه نه کوله ځان ته وی مولیان ځان ته وی پویا سره د هغه نه چې انبیاء برالل انبیاء علیهم السلام به وجل لکه سوره بقره آیت نمبر 61 وګورئ یو شپه تمیات سوره بقره سوره بقره آیت نمبر 61 یو شپه لمن دایات شروع کو قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة ولشيء قضيبان مهد الذلة دخواري الله بمهد الذلة دخواري دیبا طول عمر ذلیلی دیبا طول عمر خواری وباءوا بغضب من الله راگیر شدی پا غضب بانی طرف دا اللہ نا دخلائی غضب کی بگرفتاری داولی ذالک بیانهم کانو یکفرون بی آیات اللہ دا دیر وجنا چدائی کفر کو پا آیاتون دا اللہ باندے ويقتلون النبيين بغير الحق وجلب انبياء عليهم السلام لربي جرما دخلائی دا آیاتون نے انکار کو انبیاء علیہ السلام وجلب جرما دا ایسی جرمو صرف دا دائی ملا مشرک خرابے دا صرف دائی تپے مشرک نملاوے دو دکا خلق دا غی نا چاہتے رکے دل دا غی سر مینوا دا غی سر محبتو نو دای سر اولی محبت دے من سر اولی ندے نو چوا سر رسیدن انبیاء وجل ذالک بیانهم کانو یکفرون بی آیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق وجلب انبیاء علیہ السلام لربی جرما ذالک بما عصوا وکانو یعتدون دا بسبب دا آگے چی دینا فرمانی کڑوا وکانو یعتدون او دید حد نتیرے کون کی صرف انبیاء وجل حق پرس بے وجل چاچ بدا اللہ دین بیانو چا بدا حق آواز کو نوغی بے وجل چی واس بے رسے دو لکہ سورہ آل عمران اگو رئی اجتماعات إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وجني آغا کسان چغی وینا کئی انصاف دخلقنا حق برسول علماء چاہی دے انصاف خبر کئیو اغیم وجدی ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم زیر ورکدی لپازاب دردناک باندے اللہ بولا عذاب ورکئیو دارنگی وادی بے ماتو لے دا دی یهودو صفتونو یهود علماء پویو او کد اغی نمونی گوری بدین علماء سورا ناکار ملیانو تاو گورا کم خوی چه دی یهودو نو اغد دیوم دی اسم آغا سکئی رنگ سر بدر دیزان تا مسلمان وی نور کارو دی یهودیانو دی سورہ نساء یوصل 55 آیاتو گوری سورہ نساء آیت نمبر 155 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ
وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم يو نخوال يو صفات الرالي فبما نقضهم ميثاقهم فسبب ما تولد ديوات لرا چوادي بيوكلي او بيادي وادي ما تولي وكفرهم بآيات الله او كفر دي آياتون دا الله باندي دا الله دا آياتون بإنكاركو وقتلهم الأنبياء بغير حق وجلد دي أنبياء عليهم السلام لربي الجرمى أنبياء عليهم السلام دي وجلا او دا غيبه هیڅ جرم نو سجرم دا انبیاء سرد دا گیڑی تاوانو وقتلهم الانبیاء بغیر حق وجلد دی انبیاء علیهم السلام لربی جرم وقولهم قلوبنا غلفون او بسبب دوینا دی چیزونا زمانگا دکتی دی لما انبیاء بے وجل او دا بے من دے لم خاوندانیو من دے لم کاندوانیو زمن دا جلونا دے لم ندک دی او نور مانی بزم اخبر زائکو وقولهم قلوبنا غلفون فسبب دوینا دیو چزلونا زمنگا دک دی لمنا انبیاء مرگو دگونا نخکاری دا او ځان ته به مولیان وي ځان ته به علما وي ما ته چې وایي داسې نشي نو مړ به ته مړ که سړی ستا لاسه ذات دی وقولهم قلوبنا غلفون بل طبع الله عليها بكفرهم بلکې مهر والدی الله د ده په دې زړه په سبب د کفر د دی باندې دی خو ځان ته ملا وایي ځان ته پوه وایي ځان ته الله درجی والا وایي وکه مسلمان د سر نه دی بکفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ایمان نرالی دی الا قلیلا مگر لگ سات لگ وقت بدر سر مرگری لگ ٹیم بدر سر مرگری استا مرگری ما یا فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نرالی دی مگر پلگو احکامو امانی بس بیا پخپل سائی کو منوری دارنگی پیغمبران طبیعت دروگ و نسبت کو دا درو جن دی دا درو گوی سڑیا او چه پاگی باو نشوا خلق بطننی جدا که در نو بیا بیوی مڑی کئی وی وزنی سورہ مائدہ آیت نمبر 70 اویایمو گو رئی سورہ مائدہ آیت نمبر 70 اویایم وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تاکی سراغست منگا وعداد بنی اسرائیلنا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا اور آلگلی منگا دیتا انبیاء كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ کلا چه براغ دیتا پیغمبر پاگا احکامو چه دی زربان گفتنا دکا دی ہوئی چه زمان زرس غواری آغا سی خبراکو نو چه دی زربان گفتن نو دی با دشمن شو دی با مخالف شو کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم پاگا سرچنو وقتن لیفو فریقا کذبو وفریقا یقتلون فریقا کذبو فریقا مفعول ذکر کر فعل و فاعل حذف کر کذبو فعل و فاعل ذکر کر مفعول حذف کر ناصل عبارت داز شو کذبو فریقا
ويقتلون فريقا يقتلون فريقا او تکرار للتعبید دے چه ہمیشہ دغا عادت ہو فريقا كذبوا وفريقا يقتلون دارن يقتلون فريقا يقتلون فريقا چه وصبه پہ نراسه دا درو جن کولا بے او ڈالا بے دے درو جن دے درو ویو اسم دغا سکیو چه نور واسی نراسی مانا دا درو ویو دے درو ویو دا درو ویو دا درو ویو ویو دے درو ویو اچه واسی غسی بیا دے وجنی فريقا كذبوا وفريقا يقتلون درو جن کولا بدئی او ڈالا درو جن کولا بدئی او ڈالا فريقا يقتلون وجلب بلا ڈالا وجلب بلا ڈالا چه دکانون کلاون دا مخی دولس انبیاء علیہ السلام وجلو اللہ بیو پیغمبر راولی گا نو آغا بدئی مرکو شہید بے کنو اللہ ببل راولی گا نو چه آغا با دعوت شروع کنو آغا بے وجو نو اللہ ببل راولی گا نو سہر لا بازار نو کلاوشے دولس انبیاء وجلو داغ ناکار ملاو ناکار پیر بگئی دارنگی حق بے پتو خوت پتو چه حق تے او بیادیم حق پتو لگا سورہ بقرہ یوصل یوکم شپیتم آیاتو گو رئی دا خلا منگا پا آخاف گرزو دریاب تلانیو کچی ہوئی دا چه کلت دریاب تا کچی یوصل روپی پا کیو خوری تا تا پتو لگی قرآن بورتا دوسر دشمنو خوئی قرآن بورتا پا مولیانو کی خیر بادو خوئی پامیانو کی بورتا خوئی تو قرآن لگو گورا سورہ بقرہ یوصل یوکم شپیتم آیاتو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى یو صفت دادے چه حق بے پتو خوت پتو چه دا حق دے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب یقینا آغا کسان چه غیب پتائی آغا چه مندرا لے گلی قرآن و سنتنا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب پس دارینا چه بیان کرمنگا دیلارا کتاب کے من قرآن کے بیان کری دیئے اور دی پتائیے من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون دغه چې حق پټ کو حق ته معلومو او بیا پټ کو اولئک یلعنهم الله دغه کسان چې دی لعنت وي په دای باندې الله ويلعنهم اللاعنون لعنت وي په دای باندې لعنت وي انکی مخلوقات لاعنون وي څه مطلب دغه اتفاقی لعنت دی چاچه مسئلہ ورطا معلومو او پتیکرا اللہ پہ لعنت ہوئی ملائک پہ لعنت ہوئی انسانان پہ لعنت ہوئی احوش و طور پہ لعنت ہوئی اتفاقی لعنتی آغتا ہوئی چاہاں کو تا معلومو اب یام غلے ناس دے حق پٹ کرے حدیث کے راضی الجم بلجام من النار دا قیامت پر بہتا دا اور واجی واچولے شی چه حق پټ کړو تا ته حق معلومو تا پټو کله کله زواما ایا علماء الدین مالی اراکم تغاضیتم عن منکرات الاوامر وعلماء ولهم د حق بیان نسترګې پټ کړې دي چې کله د حق خبره راشي دا یو نیم بزان زبر کیه یاره دې بس غلې ناس مسله واما یاره جی بس تماشا کوما چې دغه چاندی خبر راشي بیا دې ډیر مړانی او چې د حق خبر راشي دې باندې مرګرو سره ودرېږي نه به مدافعات کوي نه به جواب کوي
دې بیا زبرګ شي دې زبرګ دی دا حق به پټایي به ایمان او چاندې د لاسه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب پس دا دینا چې بیان کې موږ دې لره کتاب کې اولئک یلعنهم الله دا کسان چې حق پټ کو لعنت وي بدای باندې الله ویلعنهم اللعینون لعنت وي بدای لعنت انکی مخلوقات ذکر کلوام ایا علماء الدین مالی اراکم تغادرتم عن منکرات الاوامری وسدی مال را علماء چې تاسو د حد نه بیان نه سترګې پټې کړې دي اما اخذ الميثاق ربي عليكم بان تنصحوا بالحق اهل المناكر تاسو نه الله وعده نه واغسته شرط د منکرات وبفقوی عمل امر بالمعروف والنهي فرضكم فارستم ان ذاك اعراض هاجري عمل امر بالمعروف والنهي فرضكم امر بالمعروف او نهي عن المنکر تاسو فرض نو چې تاسو دا نه مخواړو بس ارسه بل تولا یاره به دې به کوي جنگ دې به کوي مقابله اته ځان طرف تا کا کنزل دې دته کیږي بدره دې دته کیږي الزامونه دې بدلږي اته ګوت کې ناس یې وتغلیا محتمم سی وی اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللعینون شیخ القرآن الله دې برحمتونه ولیږي هغه به وی زه یوازې ما مونږ په پړه کې دا دې سوې چې زه یوازې ما دوره په درګونو لکونو شاګردان دي او دې بیا وایي زه یوازې ما یوازې وي زه څه کوم چې زه یوازې چې په دې باندې بلانه تاو کدا ټول مې مخالف شي نو پروا به مې نه کدا وان چې مرګري مې ډیر دي سبا مې مخالف شي بیا به خپه نو چې ځوان چې زه یوازې ما ما دې ته کار ویل دا زما کار دې زبې کو کله کله به وي نه محتمم نه خطیبم نه منبرم نه امام نه محتمم نه خطیبم نه منبرم نه امام مرا چې کار کې اظهار حق بیان نه کنم ناغه محتمم چې چاندو لدین پردما ناغه منبر ما چې